قدمونه بختور کی او الله پاک ته استغفر دا کوشش دا محبت دا مینا پتل د نیکی کې واچي امين زما محترمو زه ډېر خوشاله شوم دا د الله یو د کرم یو نظر دی په دې میروس کلي باندې چې الله پاک داسې ځایونه الله پاک کوم ځای کې پیدا کوي نو هغه ځای باندې د الله خاص د رحمت نظري روایتو کې راځي چې کم انسان نه الله خوشاله شي نو الله پاک داغه د پاره په جنت کې او کله چې الله پاک د طالب العلم نه خوشاله شي نو اغلا الله پاک په جنت کې یو خار جوړي نو زه دا مدرسې د دې چې ما ولیدو نو الحمدلله بس دا مدرسه ده او دې کې به دین کار کوي ځکه چې کله دیوبند جوړېده د دیوبند لا نوم نښانم نو په انډیا کې یو استازو او یو شاګردو یو مولانا قاسم نانوتیو او یو مولانا شیخ الهندو قاسم نانوتی استازو او شیخ الهند شاګردو او شیخ الهند کتاب لاس کې نیولیو د یو اونې د لاندې ناستو چې هغه ونه د انار وه سبحان الله بس دغه مدرسه وه لیکن دغه دو بزرګان دومره مخلصو چې نن د هغې د جدوجهد د هغې محنت برکت دا دی چې هر کال د هغې ادارې نه 3500 4000 علما فارغي سبحان الله سبحان الله انشاءالله دعا کوو چې دې ځای نه الله پاک دیوبند ثاني جوړ کړي زما محترم ورونو تاسو ته پته ده چې د مدرسې دپاره په مدرسه کې د خانقاه ضرورت وي خانقاه دې ته وایي چې هلته کې خلک راځي او د خلکو اصلاح کېږي خلک وظیفه زده کوي دعا زده کوي مراقبه زده کوي د مشرانو آداب زده کوي د خانقاه ضرورت وي دغسې په مدرسه کې د دارالافتا ضرورت وي چې سړی به راځي او فتوا غواړي هلته به مفتي صاحب ناست وي په دارالافتا کې او فتوا ورکوي دغسې د طالبانو د اوسېدو دپاره کمرې په کاري پایې کې لہذا الحمدلله په الحال خو دا ځای هم کافي دی خو د مدرسې چې کوم کارونه دي هغه په دې ځای کې نه برابري تاسو دا زړه خلاصه دعا وکړئ چې الله پاک دې له داسې شکل ورکړي دا داسې مدرسه شي چې دې کې هر څه ټول کارونه پکې راجامع شي راجمع شي په پښتونخوا کې دارالدیوبند ثاني چې کوم دی د حقانیه ده تاسو ته پته ده او د الله نه غواړو چې دغسې الله پاک دې هم دا شکل ورکړي انشاءالله تاسو به دعا هم کوئ محنت به هم کوئ جدوجهد به هم کوئ او زه تاسو ته جولۍ ما وغوړوله دې کې څه غواړم خو زه پیسې نه غواړم چانده نه غواړم دا د خپلو اکابرو سنت مې ژوندي کړ تاسو وایي دا څنګه زمونږ په محدثینو کې زمونږ په علماو کې یو عالم تیر شوی دی حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیه کتابونه هم هغې لیکلي دي هغې د قرآن یو تفسیر لیکلی دی هغې ته ظهیرة الجنان وایي هغې کې لیکلي دي چې داسې زمانه وه وایي دا د 15 کال نه مخکې خبره ده چې په غون پنجاب کې او په غون پاکستان کې به ګرځېدو حافظ به نه میلاوېږي چې مونږ ته په جومات کې ختم وکړي د هغې دپاره به وایي زیات مساجد چې وو هغه به تراو کې د ختمونو نه محروم وو وایي یو سیټ راغی ما ته وایي چې مولانا صاحب دوره کوو ګرځو ما چې دوره څه شي کوو وایي چې ګرځو او خلکو ته مینت زاري کوو چې حافظان ډېر شي پخوا به دین چې کم دی نو غریبانانو زده کوو اوس الحمدلله په کراچۍ کې خاص کر اوس مالدار خلک دین زده کوي او زمونږ په دې علاقو کې هم داسې خلک پیدا شوي دي چې الله پاک وله پوهه ورکړې ده سمج ورکړې دینداري ورکړې دی د مالدارو خلکو بچي عالمان کېږي او حافظان کېږي دا مونږ وینو په خپلو سترګو باندې کني زه ته په خپله باندې خبره کوم زه سمیلا کې وم طالب وم هلته مې قرآن یادو او مونږ سره یو طالب و د هغه والد صاحب هیډ ماسټر و سکول هغه راغی او زمونږ استاد ته یې وایي چې دې زه بوزم دا خپل زوی وایي ولې وایي دې به د وظیفې ډوډۍ نه خوري وایي یا به دله زه خرچه ورکوم په هغه خرچه باندې به دلته کې دې اوسېږي او خوراک به کوي او یا به دې زه بوزم او دې ستا خو خلک بوزي او خو د وظیفې ډوډۍ به یې خامخا خوري هله به ته قرآن یادوي بهرحال هغه والد صاحب خفه و سره زوی سره نه داسې یو وخت راغی چې هغه حافظ شو قرآن
هغه ختم کو بیا او هغه والد صاحب په سراړ وړ خوشاله سبحان الله تمام محترمونو سبحان الله دې طریقه باندې دین د کول دا ډیره مجاهده غوړي ما چې جوړه او غوړوله نو هغه وی چې مونږ کیملپور ترالو دا ټک خواته ګرځیدو یو ځای کې می جوړه او غوړوله چې اے خلکو سرپرخان صاحب صاحب چې ما جوړه غوړوله چې اے خلکو سغواړم خو پیسې نه غواړم چاندي باندې نه غواړم ستاسو بچي غواړم جوړه غوړې بچو جوړه کړنه بچي ولې کوم خیر وړي وې ما ته چې هیڅ درنه نه وړم دلته بیا دلته کې به مدرسې ته راځي جمعات ته به راځي قرآن به زده کوي حافظ کېږي به عالم کېږي به هم په دې ځای باندې دا غواړم وایي ډېر کسان هغې تیار شو انشاءالله د دې پیدا به لومبې ستاسو دې کلي ته مې لوستی انشاءالله نور به عامي دنیا خلک به راځي د ګوټ ګوټ نه سیراب کېږي به انشاءالله چې ستاسو نیت ښي ستاسو خلوص وي ستاسو منډئ نو کوشش به کوو چې دا مدرسه شي فلحال به انشاءالله دې کې مونږ درس شروع کوو هغه درس دپاره به سبیر جوړو دې کې به یو وړوکی غوندې ګیټ لګو د چارهدامونو لپاره او کار به شروع کېږي چې انشاءالله درس شروع شي تاسو هم انشاءالله وینئ مونږ به وینو سیمټ به هم راځي شګه به هم راځي دا د الله کور دی دا به ابادېږي لکه څنګه چې په مسجد نبوي کې اصحاب صوفه چې وو دا خاص طالبانو قرآن او حدیث یې زده کوو چې ضرورت به راغی جهاد له مخې تلم انشاءالله مونږ به دین پتنګان یو مونږ به خامخا خپل بچي او بچي به خامخا الله له ورکوو به که نه ورکوو انشاءالله چې کوم سړی د زړه غوښې الله له ورکولی شي هغه خپل مال هم د الله په دین لګولی شي لګولی شي که نه شي لګولی او چې کوم انسان خپل بچي الله له نشي ورکولی هغه خپل مال هم د الله په دین نشي لګولی انشاءالله مونږ به قبرونو کې پراته یو زمونږ دا بچي به وي مونږ پسې به دعاګانې کوي دا به حافظان وي دا به عالمان وي د دینه به یو خیر خورېږي اوس یو شیخ صاحب وفات شو شیخ صدیق الله صاحب ما ته به دواخانې ته راتله مونږ به دوی ورکوله ډېر بهترین محدث و تقریبا 100 کال عمر کې و او دا ما ته پته نه وه دا ما ته هغه ورځ پته ولګي دا زموږ په استادانو کې و د استادانو استاد و زموږ او ګردې یې پیل شوي وي چې تپوس به ترې وشو چې یاره چې په کوم ځای درد وي پته لګي نه دردونه یې را باندې خبر نه یم او یې مونځ کو مونځ رانه قضا کېږي په هغه حالت کې په هسپتالونو یې ګرځو دلته ډاکټر نشته هلته نشته بهترین شیخ الحدیث و د بخاري شریف درس یې شروع کړی اته نیمګړی پاتې شو نو دا عزم وکړئ دا قصد وکړئ چې باقي زندگی به زموږ د الله وي زموږ بچي د الله دي زموږ مال د الله دی انشاءالله د ګڼکپانو مولیان نه به الله موږ ساتي دا مدرسه دا به چلیږي هر څه به راځي تاسو به وینئ به ګورئ به انشاءالله مدرسه به جوړېږي خو تاسو به په اخلاص سره دې لپاره کوشش کوئ چې دا مدرسه الله پاک وصیت کړي خوښ هم ته کنه دعا وکړئ امین الحمدلله رب العالمین دا جی دا جولې چې مولوي صاحب غوړوله او قاري صاحب غوړوله دا جولې ګوره د سیدانو جولې ده دا جولې د خالي لړ نشي کني ګوره ما ته وګوره موږ به غرق شو دا جولې د سیدانو او دا د انبیاو علیه السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مهرباني ده تاسو زه ریکویسټ کوم د دې کلي خلکو ته مینتزاري کوم چې دا جولې او د دې دا خبره ورخته ونه غورځوي ان شاء الله قریب دې خبره د ناظرین د شروع کی هغه د لپاره حفظ او د ناظرین په درس شروع کی لک ان قریب هغه د لپاره به حفظ صاحب راځي موږ طرف نه او چې تاسو کلی کې ټول دا واړه چې ان شاء الله غونډه ترازی په موږ ترتیب مقررو ان شاء الله لومبي خواګه مې او تاسو ته ملويږي ان شاء الله خدای پاک دې خلکو عمر پرېزو کې برکت واچي امين خلق دې څومره کله دې څومره جماعتونه دي څومره خلق آباد دي یا الله د آفات او بلیات او احتمالي حوادثونه بچ کړي امين الله په دې کې اتفاق او اتحاد راولي امين الله زمونږ د باقي ژوندۍ ستا په دین باندې ولګي امين زمونږ د باقي ژوندۍ ستا په دین باندې ولګي زمونږ بچیان د دین د عیان کې بزرګان کې عالمان کې الہ العالمین د خپل دین لپاره مونږ قبول کړي ویلو خلکو لولو مجاهدین کړي دنیا نه تللی دی پاغي انوار وري یا الله د خلکو په نقش قدم مونږ روان کړي د بزرګانو نیکانو پاکانو خلکو سره د موږ مینه او محبت پیدا کړي د هغې په نقش قدم باندې موږ روان کړي قاري صاحب په عمر کې خدای برکت واچوي دې څوک منډه وي څوک جدوجهد کوي دي ملګري دي محبین دي یا الله ټول خوشحاله کړي په کورونو کې خیر او برکت واچوي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين